بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. دا کوم کتاب دے الاحادیث القدسیہ دیکھی نن با مونږه حدیث قدسی وایو چې پاره کې مثال د يهودو نصاراو او د مسلمانانو ذکر شوی دی. دا عمر رضی الله عنه زید عبد الله رضی الله عنه هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل یقینا تاسو مثال او د يهودو او نصاراو په شان دی یو سړی دی چې هغه مزدوران راونیول په کار باندې او دا وی چې څوک به نیمه ورځ مالا کارو کی یو قیرات مزدوری بوله ورکم نو یهودیانو دا نیمه ورځ دا کارو کو او قیرات هغه ته ملاو شو. بیا نصاراو کارو کو او هغه ته قیرات ملاو شو. وی بیا تاسو چې تاسو د مازیګر نه تر مغرب پورې نور ډوبېدو پورې یعنی دا خو لږ وخت دی کنه مازیګر نه نور ډوبېدو پورې تاسو کارو کو نو تاسو ته مزدوری دو قیرات ملاو شو یعنی دو ډیری د مال تاسو ته دو ملاو شو. نو يهود او نصارا غصه شول نو هغه دا وی چې موږ نیمه ورځ کارو کو او موږ ته چې ده لږه مزدوری ملاو شوله. نو مالک ورته وی چې هل ظلمتکم من حقکم شیئا تاسو د حق نه ما تاسو له څه کمې کړې څه ظلم میکړې په تاسو یعنی تاسو تماویل یو قیرات هغه کې څه کمې تاسو ملاو شوی دی. هغه وی چې نه نو ورته بس دا زما احسان دی چې چا باندې کوم. نو مقصد څه شو یعنی يهودو کوم چې صحیح يهودو او نصارا کوم چې صحیح نصارا او په دین باندې عمل کوو او بیا هم هغه ته ثوابونه چې ملاو شول هغه د دې امت د ثواب په نسبت باندې هغه کم. مثال هغه ته په یو عمل یو قیرات نو دی ته دو قیرات دی امت ته هغه ثواب ملوي. دغه رنګي دیت ویل شو چې اکملوا بقیه عملکم وخذوا اجرکم کاملا فابوا وترکوا. دیت ویل تاسو رس پوره کارو کوي چې تاسو تم پوره مزدوری ملاو شي دی انکار وکاو او پرې خو دی نو نور چې رالل هغه دا شرط پوره کو او عمل وکاو. یعنی دې تداویل شو که تاسو زیات اجر غواړئ نو تاسو لا بدا کور غواړي چې کار عمل وړیر کوي او زمونږ دی امت ته لږ عمل باندې هغه ډیر اجرونه هغه الله پاک ورکړي. نبی صلی الله علیه وسلم مخکې کتابونو کې هم صفات هغه ذکر لکه اکثر د جمعې مسکی دا سورته اعلی لستل کیږي دا سينو لستل کیږي نو پاغي کې د صحیفو د ابراهيم عليه السلام او د موسی عليه السلام ذکر دی. نو موسی عليه السلام ته د تورات نه علاوه نور صحیفې ورکړې شوې دا سي ابراهيم عليه السلام ته وړ کتابونه هغه ورکړې شو. نو تورات او انجیل کې مخکې د نبی صلی الله علیه وسلم زیری او صفات هغه ذکر شو. لکه مثال په تور باندې دا چې نبی علیہ السلام شاهد دے گواہی کوونکې حق بیانونکې مبشرن چې څوک منی غیل زیر د دنیا او د آخرت ور کوي ونذیر او څوک چې نه منی هغه یری د دنیا د آخرت د عذابونو نه او حفاظت دے د دې امیانو د پاره انپړو لا چې هغه ته حق خو دین ورته خو. او دا رنګي متوکل دا یو صفت بیان شو چې په الله باندې ډیر باور کوونکی دی ډیر اعتماد کوونکی دی
سخت جبه نه دی او سخت زړه نه دی، فز او غلیظ، سخت جبه هم نه دی او سخت زړه هم نه دی. کله چې دا جبه دی خرابه چلیدله روانه دی چلوله، نو بیا هم تاسو سره څوک خواته نشي پاتې کېدلی. او که زړه دی سختو په چا باندې زړه ورو خوږېږي نه، نو هم د سره څوک چې دی هغه پاتې کېدی نشي، ځکه ستا احساس یې نشته د چا. که یو سړی ډېر قربانۍ ورکوي تا د هغې احساس نشته، که ډېرې نیکۍ د سره کوي د هغې احساس نشته، که هغه په تکلیف کې دی نو اوس هم تا سره احساس نشته، سره خپل سوچ کوي. نو داسې کس سره هغه څوک نشي پاتې کېدلی. نبی اسلام نه سخت جبې و نه سخت زړی و، او نه بازارونو کې چغې وهلې، او نه داسې کول چې څوک ورسره بد وکړي نو بس هغه هم ورسره بد کوي، بلکې چې چا به بد وکړل نو معاف به یې کړل، درګذر به یې کو. او هغه کاږه خلک الله په نبی اسلام په واسطه او په ذریعه باندې هغه رانې کړل او هغې ته هدایت میلاو شو. نو کومې سترګې چې ړندې وي هغه بینا شولې، کم غوږونه چې هغه کاڼو هغې اورېدل شروع کړل، کوم زړونه چې بند وو هغې کې علم راتلل شروع شول او فائدې هغه ګټل هغه شروع کړل. دغه رنګې دا حدیث دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله زه خپل بنده دو محبوب څیزونو باندې ازمیخ په هغه باندې راولم، یعنی حبیبتۍ څه شی دی؟ دا دوه سترګې. الله په داسې امتحان راولي چې دا کس ړوند شي، نظر یې کار پرېږدي، خو دې صبر وکړي، اوتې بوتې نه وایي، ګډې وډې نه وایي، لکه ډېر مشران داسې چې هغې نظر لاړ شي. صحابو کې هم داسې شوي دي، تابعین سلفو کې د عمر د وجې نه هغه رستو شي، نظر لاړ شي. نو فصبره، دا سړی چې صبر وکړي نو عوضته منهم الجنه، الله پاک د دې سترګو په بدله کې ولا جنت ورکړي. الله ته سترګې واغستلې، نظر یې واغسته، او الله پاک وایي چې ما سره د دې بله بدله نشي سوا د جنت نه، جنت ولا ورکړو. د جنت نه سوا بل څه باندې د دپاره نیم خوشحاله، په ځان یې په بل څه باندې د دپاره. دا سترګې هم حبیب شی دی. او که یو پورا معشوم انسان الله پاک یو کس له ورکړی، زوی وله ورکړی دی، لوري ورکړې ده، او هغه په وړوکوالي کې لاړل، دا بچي چې دی هغه وفات شي، نو دا یو غټ امتحان دی. نو کله چې دا انسان صبر کوي، دوه خبرې دي، صبر او احتساب. احتساب دې ته د ثواب امید ده چې صبر کوم او په دې تکلیف او ازمیخ باندې الله پاک با مالا اجر راکړي، نو الله رب العالمین د دې په بدله کې ولا څه ورکوي؟ جنت ورکوي. بل حدیث کې داسې راغلی، کوم مسلمان چې د هغه بچي مړه شول، درې نابالغه، الله جنت ته بوځي په خپل فضل سره. او دغه رنګې دا ماشومان دی بیا دا وایي چې مونږه زمونږ پلاران څه شول چې مونږ هغې سره جنت ته لاړ شو. خو د صبر چې اصل مقام هغه دا دی الصدمة الاولی. په څه ټایم چې تا باندې مصیبت رالی، په دغه وخت کې ته دا ژبه هم قابو ساتي، خپل لاس هم قابو ساتي، په ژبه هم څه اوتې بوتې نه وای، او لاسونو باندې هم څه خلاف صبر کار نه کوي. لکه مثال ویښته راشو کول، کپړې شلول، یا سپېړې ورکول، سر لا لاس را خلاصول، یا چې دیوال له سر را خلاصول وغیره وغیره، دا کارونه هغه نه کوي انسان. او دغه وخت کې صبر نه کار واغسته، نو د انسان الله پاک هغه جنت ورکوي. او که دغه وخت کې انسان ډیر ذات ستړي کی او بیا وروسته وایي صبر وکړم، اوس خو خود صبر کوي، څومره به جړاګانې کوي، څومره به چغې وایي، څومره به ځان وایي، څومره به خوراکونه پرېږدي، او چې هغه کم محبوب شی چې الله ته اغستی، یا کم بچی ته اغستی، مور پلار ته اغستی، نو د په دې بې صبرۍ باندې او په جړاګانو باندې پریادونو باندې واپس به راشي، څوک واپس نشي راتللی. نو صبر خو بیا انسان خامخا کوي، خو هغې باندې بیا ثواب نه میلاوي. نو څه ټایم چې انسان ته تکلیف راورسي او په دغه وخت کې صبر وکړي، نو الله پاک والله جنت ورکوي. لکه ماشوم الله پاک واغسته چانه،
الله پاک ته پته یو ملائکو ته بیا وې تاسو زما د بنده ماشوم هغه راواغست قبض وکړو داغه د زړه میوه راوشو کوله هغه ویاو وې زما بنده سوې استا حمد بیانو ان لله و انا الیه راجعون وی نو الله پاک فرمایي چې زما د بندلا په جنت کې کور جوړ کې یو بیت الحمد نوم ولکې دی دغه رنګي کله چې انسان نا جوړ شي او د صبر کوي د سره دوه ملائک ناسی دی بیمار سره چې څوک وسکه راځي د دې ملائکو کار دادي چې هغه ګوري چې دا بیمار د کسانو ته څه جواب ورکړي زګيري او فریادونه او شکوي شکایتونه کوي او کنا د الله حمد بیانې او د الله ثنا بیانې ډېر خلک یې لکه په کټ باندې پراتی بالکل خوځېدې نشي صرف جبا یې کار کوي خبرې کولی شي وې د الله شکر دې خبرې کولی شم د الله یاد کولی شم الله یادولی شم خلکو سره خبرې کولی شم قران او حدیث بیانولی شم چاته حالانکه ټول وجود کار پرې هودي او د صبر ادا درجی نو کله چې دا بیمار خلکو ته داسې خبرې کوي د الله حمد بیانې ثنا بیانې او دا ملائک به الله رب العالمین څخه لاړ شي ورته وایي چې ستا بندا داسې صفات ستا بیانول او حمد بیانول نو الله رب العالمین فرمای کچری دا بیمار زه مړ کما نو جنت ته به بوز او که حکومت نو داسې به حکما چې نوې غوخه ول ورکم نوې وینه بول ورکم او ګناونه به تیم لري کوم او اکی ډیر ځله یو کس بار کې ویل شي چې را بس دې ختم دی او پکې الله داسې خکی چې هغه مخکې نه زیات طاقت وکي الله راولي یو ځواني یو قسم لا هغه په الله پاک هغه راولي دغه رنګ بل حدیث کې هغه داسې راغلي دي چې دا بیماریان داون یو قسم لا اور دي او بنده باندې مسلط شي د دې لپاره چې د آخرت دا غور نه الله رب العالمین د انسان هغه بچ کی کله کله په جنت کې د یو کس درجه اوچته شي یا یو کده چې ته په سزا کې نو سزا کې کمی راشي نو دا دوی چې دا څنګه چلو شو دا جنت کې زما درجه په څه باندې اوچته شوله یا که جهنم کې نو دا سزا په څه باندې کم شوله د توې شي دا جنت کې چې ستا درجه اوچته شوله نو به استغفار ولدیکا لکه ستا بچو ستا د پاره استغفار کړي دیو جن خپل مور او پلار په دعاګانو کې هیرول نه دی پکاره هر وخت ولا دعاګانې هغه پکار دي یو پیغمبر د یو بوټي لاندې ناس میګي پیچا کولاګو دا پیغمبر چې دی هغه دلته څور ډیر میګي ډیر شي میګي نو سوچ یو کو چې دا ضروري سيزونه دی هغه ټول سوځو الله رب العالمین او توهی وکړه چې یو میګي در باندې چکو لگاو او دا امت ته پورا چې د الله تسبیح بیانوله هغه دی اوس وزول بل روایت کې راځي فهل نمله واحده صرف کم میګي چې چک لګول صرف هغه دی نه ولې نه مړکاو یعنی لکه اوس مثال ماشه دا یا سي هغه چکول او تاپي ګوته کې خو هغه لاړ نو باغی باندې تنه دغه کې نو ګور دي کې هم الله رب العالمین هغه او فرمایل چې دا میګي دا هم د الله تسبیح بیانې دي کې دوه مسلې دي یو دا ده چې میګو ته بغیر د سخت ضرورت نه تکلیف ورکول نه پکار تر دې چې مثال کله کله ته وضو کوي او ځای کې میګي نو خیر دی بل طرف باندې هغه وضو سليمان عليه السلام میګو خیالو کو او خاطر شو میګو یو بل ته چې اسنه چې خیال نه یو مونږ پکې دل کیږي سليمان عليه السلام په دې باندې خوشاله شو چې مخکې نه مونږ ته پته و زمونږ نه دی ته ضرر وغیرہ هغه نه رسیدو که سخت مجبوری رااله نو بیا داسې چیزونه هغه میګي وغیرہ دا ختمول شي په صحیح طریقه باندې خو لیکن د اور سزا ورکول نه دی پکار مخلوق له انسان به د اور سزا ول نور کې نور حیوانات له هغه د اور سزاګانې هغه نه دی ورکول پکار دې کې خیال ساتل پکار ځکه د اور سزا صرف رب العالمین ورکول شي او دا حدیث دی چې نبی صلی الله علیه وسلم با دعاګانې غوښتلې کله کله
د شپې هر وخت او هغه آیاتونه به لوستل کوم چې عیسی علیه السلام ویل چې ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم الله که سزا ورکړي دستا بندگان سبحانه وتعالى تو غالب او حکمت والے نبی اسلام وی اللهم امتی امتی زما امت بچ کی الله او جړل وی والله جبرئیل السلام راولېګو او ته وی چې ته زما دی بنده ته وای چې ان سنرضیک فی امتک ولا نسوک یقینا موږ به تا خوشاله کو استاد امت مبارکه او خفقو بدینا نو الله رب العالمین دې موږ له توفیق راکړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري کې خپل ژوندۍ تیر کو او الله پاک دې زموږ نصیب کړي چې نبی صلی الله علیه وسلم موږ له سفارش وکړي سفارش د درجاتو د اوچتوالي د پاره وکړي لکه ډېر سفارشونه وکړي د حساب شروع کولو د پاره سود د جهنم نه راو باسلو د پاره د چا جنت ته داخلولو د پاره او چا جنت کې د درجاتو چتولو د پاره الله دې موږ ټول جنت الفردوس ته بوزي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم